اخکار په قصد وجنی فجزاء مثل ما قتل من النعم دغی بدلا په مثل د هغه ساوری دا چې دی وجلی وی دا ساورونه يحكم بي زوال منكم فیصله بکی په دې مثل باندې خاوندان د انصاف د تاسو نه هادیم بالغ الکعبه په دې حال کې چې دا مثل اغسطی شی بی پدی یو هدیه چې رسیدون کې به کعبه تا یاد دی کفاره د چتوام د مسکین دی یاد دی هدیه په مقابله کې صيامن روجی دی الى قولی تعالی عزیز ذو انتقام دویم خبر احل لكم صید البحر وطعام متاع لكم دریابی اخکار تاسو پر جائز دی الى قوله تعالی الیه تحشرون ګورا آیت کې چې کوم خبرې دي نو هغه دو دي یو دا دی چې قران عظیم جواز ورکړي د صید البحر دریابی ښکار چې دی حج دی پر جایز دی او بیا دریابی ښکار باندې زمونږ اقوال مخکې تیر شوي دي د احنافو امام سے فقط دا مئی قائل دے سوا دا مئی نہ زبر سے قائل نہ دے اور باقی علماء چکم دے نو ار غشی چې په دریاب کې دے نو هغه تعالی حلال دے سوا دا غسیز نه چې په بر کې دغه مثل حرام وي دوی مسله دي چې دا چې دریابي احکار حلت نه روستو قران عظیم دام خې چې بریخ کار حرام دے اوچ احکار دا حرام دي بیا دویمه مسله اختلافی دا چې لکه یو سړی یو شی وجنی نو دغه بدله به سوری وی کې مثلی وی امام شافعی بلکې ائمه ثلاثه فرمایي چې جزای سوری ده هر هغه شی چې دغه لپاره مثل حدیث ذکر کړ دی نو جزای سوری شو او چې د کم شي د پار بدله سوري نه ذکر شوی نو مثلی دا قیمی ده لکه مثلا شتر مرغ دی وجه نو دا غیر په مقابله کې څه شی دی اوخ دی بس دا حکم شرعي دی ونه شتر مرغ وړي کې ونه شی دی اوخ لوی بلا ده خو چونکی د شتر مرغ او د اوخ په مابین کې مناسبت دی چې هغه اوخ او قدانګه لوی دی غړانګه دارنګ د شتر مرغ چې کوم دنو غړانګ او ډیر وګدره په دې نسبت سره وای دارنګ لکه مثلا زبا چاو جلن بيزنا ارمب چاو وج د دغه لپاره بکروټې دی ورکی غونې نو دا احادیثو کې راغلي دي احناف رحم الله مسلک دا چې جزاء سوری نه د مثلی ده او دغه لوی دلیل دا چې يحكم بي ذوا عدل منکم ده او تحکیم د ذویل عدل دا په جزای مثلی باندې کیوی باندې کې دی شي سوری باندې شي کې دی ځکه د سوری خواري او سوی څه پته راغی کې خالق د متقی او د عادل ضرورت ته د بيزي پر شف مثل بيزوینو د غوا په مثل غوا وینو دي کې څه د عدل مسله ده نو دې لپاره موږ يحكم بي ذوا عدل چې کوم دی دا د دې خبره دلیل دی چې دا جزاء سوری نه دا مثلی قیمی ده بیا هغه جزا چې کومه ته ورکای نو ګورو با چې دغه پیسې دای قیمت څومره ده کای قیمت او خمرې نو په واخلې کدای قیمت د غامرې نو غاب په واخلې کدای قیمت د بيزمرې بيزو په واخلې کدای قیمت دغه نه کم وي ٹھیک شو بیا غي مناسب دانی واخلا او نسب صافي فقیر ورکا او کې چره هغه مني بیا دغه مطابق په تروجی وساته دا ستا د دې مسلې حل شو درېمه مسله دا ده چې قران عظیم کې دا راځي من قتل منکم متعمدا او د جمهور مسلک دا ده چې جنایت تعمدی وي او کې ساوی جهلی وي په دې دوار درې واړو باندې جنایت ده او قران عظیم متعمد ذکر کدا ولی یا خدای چې په اعتبار اصل واقعي چې کوم سړی دا احکار کړو آماده نه کړو نو قران متعمدن ذکر کړ یا دیم جواب داد چې قران اصل دی او حدیث فرع ده نو قران متعمد ذکر کړو حدیث سهون او خطا ذکر کړ اشکال ختم دی مخکې
باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير خير نحو الإبل والبقر والدجاج والخيل يقال عدل مثل فإذا كسرت قلت عدل فهو زنة ذلك قياما قواما. بس اوس ګوره مولانا صاحب دې کې دا قاری احمد جان چې کومه خبرو خیر غنم پاتې نسوتله دا زه ساره خبره خو چې تور دوه خیر پرې کېده کتاب خلاصوي خدای دې مخلاصي کړه حاجی اوس ګوره دې کې بل مسله ده خان روس مسله را روانه ده چې حاجی دې پاره احرام په حالت کې معتمر لرا صید حرام ده ارس مسله راځي اوس دې کې دوه خبرې دي یو خبره ده چې یو حلال سړی دی بغیر د امر بغیر د اشاره بغیر د دلالت بغیر د تعریض هغه ښکار وجره دي او هغه ښکار غوخه محرم رتا راولې غلا د خوري چې کني شي خوړې حکم دې خوړې شي دا جمهور مسلک دی دوه مسله دا چې الکه محرم په حالت احرام کې ذبح کول شي کني شي کوله او دې لپاره ځکه یو دا ذبح د ښکار او یو ذبح د عام جانورو ده لکه او غوا میخه ګډه ویزا نو او غوا میخه ګډه ویزا دې دغه ذبح کول شي البته چې د ښکار کم پرنده نیول شي وي لکه پرنده دا ارنب دی وسایدا حمار وحشی دی نو دغه ذبح محرم کاکا نشي کوله محرم معنی ښکار کول او د ښکار علالول دا دوه حرام دي بس باب و اذا صاد الحلال چې ښکارو کې یو حلال سره فاذا للمحرم بیا دې تحفولی کې محرم تا اسوید د ښکار اکلو محرم خوري شي خوريبا اجازه ته ورته بس ولم يرى ابن عباس وانس بذبح باسن او نه د غنل ابن عباس وانس فعلالول د محرم باسن گناه معنا محرم ذبح کول شي خو اوس په خبره د په داخل کې وهو غیر الصید تیشوا دا کم شي چې محرم علالول شي نو هغه څه دي غیر الصید دي هغه څنګه دي نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل خیل رسوغه نراوله او څنګه ځکه خپل مسله پکې راومنډله امام بخاری علیه رحمت چونکه د خیل قائل دي له علت احناف نو نقد محللات و پټه کی آخری سات واز والخیل بس یقال عدلنا امام بخاری رحم الله لاړ لغت صرف تا چې یو عدل دی یو عدل دی او قران کې عدل ذالک راغله دی نو الک د عدل په معنا وصفی د انصاف دی اور عدل معنا سوری دا چې وزن دی بس عدل معنا مثل معنا برابر ہے فاذا کسرتا کله چې د عدل عین له کسره ورکی قلت و عدل فهو زنتون بیا د دې معنا وزن دی تیجو ذالک قیاما اے قواما قیامنا قواما یعنی بقا د دنیا بس اوس عدل ذالک شی کہ عدل ذالک شی لار سورۃ انعام او سورۃ نمل تا قوم یعدلون یعنی یعدلون یجر لو عدلنا یعدلون معنا شو مشرکین الله سره برابر جوړی عدلن شریک په ذات و صفات وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي عمل الحديبية فعار مع اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا اليوم بس ګوره طبيعت ته خره خالي اوس توجه کوه دا حدیث منګه اخو ویل دي ډیر ویل دي خو زمونږه دی باب کې بدا حدیث راځي اتزاله مکرر بدی ننی سبق کې راځي مسأله صرف دمر یاد رکھا چې شپږم کال د هجرت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمره ل روان شو چې کله یو مقام تورسید نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چاوي چې تاسو دشمنان په لارې کې تاسو ته ناشتي
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دل د صحابه کرامو هغه په ساحل سمندر روانه کړه تاسو داسې ځای او موږ داسې زو او زمونږه د ملاقات د یو ځای کېدو ځای په فلان وي ٹھیک شو دا تقسیم شو دې کې حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ چې غیر محرم دغه غیر احرام سوجوا یا خود مرید د عمره بالکل نو نمبر 1 یا په زمانہ کې لا میقات تعین نو شوه چې دا میقات د مدینه ذوالحلیفه دی تعین نو شوه نبی علیہ السلام صحابه 400 صحابه دي اغي خو دلته احرام تړلو خو چې میقات لا متعین نو قطاده ز قریبی میقات مدینه چې مکه چرانه زب احرام تړم دو خبر شوي لیکن امام طحاوی دا حدیث ذکر کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي قتاده د یو قوم نه زکات وصولې د پاره لګلو چې ته موږ سره لار شي موږ مخکېزو اته فلان کی قوم نه زکات وصولیو کی بیا به مخکې نږدې شو حرم ته نو تل به احرام وتړي دې ځنه مرید الحج یا دا مرید العمره نو په دې اعتبار سره دې غیر محرم دوی یو ځکه ناسو صحابه کرامو چوکتل ګورخر زنګلی راغې دوی یو بل اشاره کولې او خندلې دې چې خیال کې دوی دی خو ګوري شي شي چې قتل نو ګورخر دی د دې ظرف اسبانه کې ناسو او په دغه وخت کې د عجلت په بنا باندې نه لخت پاتې شو او شو صوت دې چې کیناسه پیدا صوت خورانه کې لخته چې موږ نه درکو پیغمبر علیه السلام محرم د احرام نه دغه ښکار نه او دغه په اعانت او شاری دلالت ته منع کړ دې د په اوسی را کوش او بیا بار تقدیر چې کم دینو په اس باندې لاړو هغه اسی په ګور خر باندې را خلاص کړ او بیا په نزی وشته په ځای باندې کېناو او بیا صحابه کرام هغه ذبح او هغه ټک ټوک وې خور او بیا غوی چې عجیب کار پیغمبر سیب نشته موږ دا کار وکړ ز ابو قتاده ز پر برخص جمع کوما چې حضرت سیب رسید دوی ورته رسیدل دا تر شوی دی هغه څه باقی شته یا فراکه چوکو نو فثبت من هذا الحديث سشه جواز اكل لحم الصيد للمحرمين بشرط الله يأمروا والله يدلوا والله لا يشيروا خلاص نو اوس وکه دا تعریف جانا معاذ ابن فضاله وی رضا عن عبد الله ابن ابي قتاده قال انطلق ابي لار زما پلار عمل حدیبیه په کال د حدیبیه دا کم کالوش په کم کال د هجرت فارم اصحابو احرام او تر صحابه کرامو ولم يحرم ابي قتاده احرام نو تړلې وحدث النبي صلى الله عليه وسلم او دا خبره رسول شیوا حضرت صاحب ته ان عدوا يغزوه بشکا دشمن چې دې قصد اراده کوي د پیغمبر صاحب او دغه د لخر من کتاب المغازی کې معنی کړي وا چې د غزا په معنی د قصد راځي دا دلیل شو فانطلق النبي صلی الله علیه وسلم حضرت روان شو وبينما انا ما صحابي قتاده ابي قتاده وي ز صحابه کرام سره ما نو يضحك بعض ملا بعض یا يضحك بعض بعضا خندل یو بلتا یا خندل یو بل فنظرت جماع قتل فیضان بحمار وحش یو زنگلی خرو فعملت علی ما پی حمله وکړه فتانتو زخمی مکا فاثبتو نو ډیره مکا په ځای باندې جوخ مکا پزمکا ما ډیره مکا بس گزار می وراوان چې په ځای پری وته واستانتو به ما دین امداد وخت اوس دارستو ګره تقدیم تاخير شو ایزو چې فسورلې کیناستم نو فاستعنت به على اعطاء الصوت مقدر دی ما امداد غختله د دوی نه پر کولو د لختي فابا ان يعينوني فاكلنا من لحمي وخشينا من يردو ان نقطتا چې جدا بکړ شومګه ډلې د حضرت صاحب نه پاتې بشو لکه ځکه کومه جدا شو همغه کوم ډیر ساری ګو نړۍ به یو ځای تور څنګه دلته پاتې شو فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم
نو ما تعالی شروع کو د حضرت صاحب ورفع فرسی نو منډه می ور کول خپل اصل شاون یو ټیم واسیر شاون او په دمه بتنم په بل ټیم لکه دا د خسړی کاری او خيار ډریور دا کاری کله ګاډي زغلی نو کله له دمه ور کې چینجن لا د بیاله کوس غلی نو بیا له دمه ور کې او چې نه پوي نو بس په یو ځای پیټي په سوست لیوانه ارلسی په خورتا لار کې جن اور واخلي یاد کړه بخاری ګورتا تاره خبرې خي ولقيت رجل بني غفار ملاو شم بلار کې بنو غفار یو سړی تا فی جوف الليل باخر سش پشپکی قلت ما اين ترکت النبي صلی الله علیه وسلم کمزه کې تعالی دلو پیغمبر علیہ السلام ترکت معنی ونه کې پر خود ہوتا کمزه کې تعالی دلو پیغمبر علیہ السلام ساده ملاقات سے کم قال ترکتو بالطاهنا ما حضرت سره ملاقات کړو په مقام د طاهن دا طاهن چې کوم دی دا د یو زینوم دی بین الحرمین مکه او د مدینه په منځ کې او دای او هو قائل السقيا توجه کرنا وای وهو په داسې حال کې نبی علیہ السلام قائل اراده کوونکو د قیلولی السقيا په مقام د سقي کې نبی علیہ السلام ما ته ملاو شو اویزه خوزما خوزه مرګورو ته کې څوک ملاو شي نو په سقيا کې بلنګ تمکو مزه تو قائل د قیلولی نه دی حضرت اراده کوونکو د قیلولی السقيا په مقام د سقيا کې دا سقيا د زینوم دی او رالتوبوم دی وقلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اهلک یقرؤون علیک السلام ما وی اې د الله پیغمبر مرګری ستا پتا سلام وی ورحمت الله برکاتہ انم قد خشوا یری دل دی اين یقتطعوا دونک چې پریخ کړي شي کټ کړي شي جدا کړي شي تا نه علاوه دشمن په حمله فانتظر انتظار وکا ما یا رسول الله صبت حمار وحش یو وحشی خر ملاو شو وعندي من فاضله وما سغدغين صبر خفات ده فقال للقوم كلوا وهم محرمون امر ثابت شو جائز ده باب نزار المحرمون سويدا فذفقوا فتن الحلال ګور امام بخاری مزاج نه غته خبره او ته ګډا کې په بخاری باندې پونه شو کنه نو اوس مسله دا و چې دغه حدیث چې کم تاوي دین اوس امام بخاری یو مسله براو باسي او تا ته اتزه پورا کوي مخ کې ویلو صحابه او خندل بس نو اوس دی دا خندا دلالت نه ده بس معنا ازار المحرمون سویدن کله چویني دغه ساره مطالعه کوله زما په دې نو ازمه کتل نو ته مجرمون لیکل دي نو وای دا څنګه مجرمان چې ښکارو ګورین بیا وسلګي خوشي بل نو سم یو کړه نو بیا مې ته نجیم لري ازار المحرمون سویدن محرمان اخکارو ګوري فضحكوا دوی خپل منځ او خاندي وفتن الحلال ابو قتاده حلال وکنا پوش په خندا دوی حلال او دی ولا اوک اخکار دا دوی لپاره دی حلال مخکې ابي قال حدثنا سعيد بن ابي حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحديبيه فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعدو هل طويل فحدث دلته فانبئنا بعدو من ته خبر را کړه شو پر عدو د دشمن بغیقتا په مقام د غیقی او دا غیقه چې کوم د کنه د بنو غفار د کلو سره نږدې زیو قربان فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار وش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا يعينوني فاكلنا منه ثم لحقته برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ورفع فرسي شأوا ما تيزو بأس يوزلا واسير عليه شعوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بطاهنا وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمه الله وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إنا اسودنا حمار وحش وإنا عندنا منه فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون باب لا يعين المحرم والحلال في قتل السيد بس الت داوی چې الکه دا حلال
د محرمین په اشاره پوښه بس اوس دلته حکم راغی لا یون المحرم الحلال فی قتل سید امداد بنکی محرم د حلال سړی په وجلو د ښکار معنی دا چې د حلال ښکار جایز دی خو معنی چې په دې شرط چې د محرم په کې هیڅ دخل نه نه قول نه فعل نه دلالت نه اشارت نه اعانت پر کل ټوپک دواچی قربان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد سمع ابا قتاده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه دا قاحه یو زینم د قاحه مدینہ او براشی په دې جنگ کړی دی بعضی لغت کی کتابونو کې فاحه راغلی دی امام بخاری وی چې دا فاحه دا وهم دی او غلط دی او دا قاحه دی بعضی امام ابن اسحاق وی چې قاحه او فاحه دا دوه لغتونه دي او جایز دي او الاشر القاحه جی وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحه ومنا المحرم ومنا غير المحرم دا من المحرم کو ټول شو ومنا غير محرم سر ابي قتاده دي جی فرأيت اصحابي يترى او شيئا فنظرت فاذا يترى او نه یو بلته خود یو شی فقال لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكامة رسو دا ډیرین اکامه د شګو ډیرین فأخذته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا حضرت دمغنا مخ روانو فقال كلوا حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فاسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا بس دې ځکه په فرق هی کنه ان شاء الله قال لنا عمرو د قال فاعل سفیان دی کله چې موږ دا روایت واورید نو ما ته عمرو ابن دینار وی اذهبوا الى صالح ابن کیسان دا حدیث موږ تاسو وی لارشه صالح ابن کیسان محدث ته فاسألوه عن هذا اغینا تپوس کې په بار د دې حدیث چې کوم ما تاسو ته وی وغيره او د بل حدیث وقدم علينا هاونا او صالح ابن کیسان راغلو موسخه په دې مقام د مکه کې مثلا شو د مکه کې صالح ابن کیسان راغلو ابو سفیان وی جماعت عمرو ابن دینار وی صالح کیسان راغل د مکی ته کوم رواج جماعت ته پیش کړو د دې ته تاسو کې او بیا د احکام مبارک د بل حدیث تاسو کې ومن چې لاړو نو موافقت د حدیث شو مثلا شو مخکې د تا نظر بس اشاره بنه کې محرم احکار تا دی لپاره چې حلال احکار کی بس آسان دی خو هغه حدیث درته پورا کوي قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة حدثنا عثمان وهو ابن موهب اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان ابا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه بس يوم من تدرك وقفه وکا خرج حاجا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حج لدون کیو اور په سوال چې پشپکم کار چې حضرت تلو زیقات میاشوا عمره به اراده تلو او دلته بخاری کې حاجن راغی بڑا عاشی پټیر له زبردست جګړه کړی دا چې حاجن غلط دی او دا معتمرن پکارو او څوک وی چې نه پیغمبر سم مرید الحج او څوک چې نه دا د راوی غلطی دا غیر غلط شوی دی ابن حجر راغی او جګړه سره کوي له باران وترېدل دی ورته چې بیا به باران شروع شي جنگ مکه وای او د حج اطلاق چې کوم دی په عمره باندې کیږي لکه چې دلته معنی لغوي دا عرفي نه ده او معنی لغوي کې حج قصد ته وایي نو معنی عمره ارادي باندې حاجن اي مريد العمره لان الحج بمعنى القصد ويقال للعمره الحج الاصغر لهذا ابن حجر وی چې اشکال پکې نشته ده مخکې ده خرجوا معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا اے اوس ګور لغونه زته ته یو خبر وکم نو ته خفقېږي نه ها د دې ټکو کې لکه دې حدیث کې هغه الفاظ چې مخکې نه دي هغه درته وایي نو دې لکه ګور خرج حاجن شه فخرجوا معه فصرف طائفه منهم
حضرت جدا کړه فصرف جدا کړه پیغمبر علی السلام ها طائفتن یو ډله د صحابهونه لکه حضرت چې پته چې دشمن را روان دي نو څو ډله دي ډلې نه جدا کړه آی کې ابو قتاده هم وو فقال خذوا ساحل البحر تاسو به په ساحل سمندر ځای حتا نلتقیا تر دې چې فلان کی ځای کې مو یو ځای شو فاخذوا ساحل البحر نو دوی کناره د دراب واغستا ٹھیک شو فلما انصرفوا هر کله چې دوی دې ځنه واوړېدل نو احرموا كلهم الا ابا قتاده نو ټول احرام وتړ ابا قتاده نو تړلې ولی لم يحرم فبينا اسمه كذا سان فبينهم يسيرون يزرعوا رواح فحمل ابو قتاده على الحمر فاخر منها اتانا فنزلوا اتانا مانس ميم غنا غدي کی ميم فاكلوا من لحمها فقال انا اكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتاده لم يحرم فرايناه رواح فحمل عليها ابو قتاده فاخر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا ناكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال امنكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها قال لا قال فكلوا قالوا لا جی باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ګورا مخکې روایتونه اتتیر شوګه یو ها مختلف او څه تفصیل سره اوس دې ځکه بل خبره ده امام بخاری دا باب راوړ په بیان د سید حی او د میت اوس پورې ابواب داو کې حلال کار اونیوی حلال کی او تعالی راوړي او تاسو چې اخرى نو ته خوړې شي اوس کې احکار حلال سره احکار وکي اوسه اونیولا راويستا او ته محرم تاسو چې دا واخلا ته به نه زکه خلاصي ان شاء الله زکه پوښتنه مې سره زه په خپل یار سره خفایا و ان شاء الله خدای به خیر ان شاء الله خدای به خیر الله بخیر ونه شو کنه نو په هر تقدیر چې کوم دی کنه نو اوس دې چې دا خې چې لکه دا ژوندې ښکار چې څنګه سید کول محرم لپاره جایز نه دی نو دارنګه اخذ د حی هم جایز نه دی ځکه چې دا په منظرم د سید دی ٹھیک شو ښکارمنه دی نه ژوندې اغستې شي او نه ژوندې نیول شي بس اج مړ دی خوري شي رضا عادل المحرم حمارا وحشیا حیا ژوندې لم يقبل نو محرم بن قبلې دا هدیه بن قبلې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن السعد بن جسامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهم بالابواء دو په مقام د ابوا کیو او بودانا او دا مون چې کتاب المغازی شروع کوو په اوله کرخه کیو چلو مخه فرد علی فلما را ما في هر کچونی د پیغمبر علی السلام هغه اثر د خفقان چې په مخ مبارک د صعب ابن جسامه قال حضرت انا لم نرده عليك الا ان حرم منګه تابانه دا ذکرت ک چې موږ په احرام کیو او په احرام کې چې دې ژوندې ښکار اغستل او نیول دوار جایز نه دي قربان دي تا باب ما يقتل المحرم من الدواب باب دې په بیان دا جواز دغه سيزونو چې وجل چې محرم من الدواب د دواب سره ستنه دا څه ولې ترت نشته یار ګورده ګورده نفسیاتی ډاکټر ما دا څنګه نه صحیح استړې ترت نشته صحیح ها خیر پراته فنن یار ما ظلم کړ دې او ډېر سخت ظلم کړی چې پتی اثر به سوخ کار کوي خو بزان به ظلم کړی موږ ته ویشل وي تاسو ویشل وای انا ویشل نن چاراوړلا او سم غوړیو چې دا لاسو می غوړ شو جاده ګوتې می د خپل پورې وینم ما ورګه دم سنت ادا کړ نغم ځان غوړ کړ خو می خور او دا لډو او پراټونو نه دا څوخرم کانو یکدم د ټک کیږي او بیا سخت تکلیف راته لا فی الحال خیر
ورشي خو بهرحال احمد ترتلن کم میں نظب دغی مطابق باب ما یقتل المحرم من الدواب هر کله چې مخکې دا مسله بیان شو چې محرم چې دینو قتل نشي کولای کار نشي نیولای احمد دې ځکه خی چې بعضی سوزونه محرم وجل شي پوښوي ښا اوس دلته کې دواب ذکر کړ دې دواب د دابینه دې داګه ما يدب علی وجه الارض توي او په دې کې دوی 15 سیده ذکر کړي په پای کې یو غرابم دی یو خدیا تبسم دی ښا دا څه سیده دي نو دلته وی چې دا خو دواب نو پکار ځکه بعض پکې تویران هم دي د بیا دا ذکر حکم په اعتبار د اکثر سره دی او اکثر حکم د کل وی خلاص خبره ها جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح پینځه سيزونه دي د دوابونه په محرم باندې په قتل دی کې ګناه نشته دی وجل شي چلو وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ته بیان کې یو د بیبیانو د پیغمبر سیبنا چې محرم وجل شي هغه بیبي کومه ده حفصه اوس حدیث کې را روانه شابه حدثني اسبع بن الفرج اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر قال حفصة قال خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب تپس والخداء اور یو قارغش الغراب قارغه والخداء تپس سوکوت باز او باشه وی باشه او اردو کې وته چیل وی او کتابونو لیکلي دي چې دا جیبه شه ده داوی پرنده په کس طرف نه نیسی جیبه مترقی شه ده کله چې دا شه نیسی کی طرف نه نیسی داس نه نیسی الله اکبر پیژنه چیل جانتے اچھا بہت اچھے لوگ ہو تم والفارتی اور منگک هغه پیژنه کنه شرف او دا منگک چې کم دینو وحشی وی او کیا کورنه وی والعقربی ولرم والکلب العقور او سپیچی چون کې او بعض علماء چې مطلق سپیخ نه عقور او بیا محدثین نظام وی چې کلب عقور په ضمن کې هر عقور داخل دی لکه شرمخ شو منظره شو وغیرہ وغیرہ جی وذي قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق كلهن فاسق معنی هر یو د دوی نه موزی دی ماشاءالله ډیره ښه ترجمه لیکل موزی دی دا ډیر ضررناک څه دي يقتلن في الحرم الغراب والهداء والعقرب والفارة والكلب العقور وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بين نحن بعد اسمه قبيل ده إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لا تلقاها من فيه وإن فاول رتب بها وسبع علينا حية بس دا دي سمنګ ویل ده کنه وإني لا أتلقاها من فيه ما دا سورة مرسلات دا حضرت تخلی مبارک ناغست وإن فاو لرطب بها او لا خلد پیغمبر علیہ السلام پا دیبانی لمدوا نمانا لمد سمانا یعنی تلاوت جاریو دورانی تلاوتو او دا دیش خبر دا اذ وصبت علینا حیتن ناصاب دا برنرا مارا ٹوب کا نبی علیہ السلام اقتلوا مڑی کئے فابتدرنا نمگی یو بلنا مخشلو فضابت دا اتختی دا نبی علیہ السلام وقیت شرکم کما وقیتم شرها مانا بچ کڑے شاغستاسو دا گزار دا شرنا لکه چې بچ کړی شي خاصو دغه د ډنګ او د جنگنا قال ابو عبد الله امام بخاری وی انما ردنا بهذا دا حدیث ما ذکر تا تراړو په دې ځکه چې ان منا من الحرم چې دا منا چې دینو دام د حرم نه دی و انهم لم يروا بقتل حیته باسا او صحابه کرامو په حرم کې
د مار په وجلو باندې ګناه نه ده ګڼلې بلکې د مار وجل جایز دي قربان ده تا قال حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوظائف ويسق ولم اسمعه امر بقتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وازغه په حق د کربوري وزغ چې کم دین او دې په معنا کې ډېر لوی اختلاف دی او آخري قول فیصل دا چې دا سامن ابرسته وي او زه خو د غرونو یم نو ما خو ډېر څه لیدلي دي په تاسو ولیدلي کې ته مردان کتاب نه لیدلي خو د نور حضرات ولیدلي د خړونو کې د دې کربورو کې چې کم انواع دي نه بشمار دي دبر دورم پکشته او هر بلا پکشته ناشنا اوس داسې دي خصامن ابرسته وینو ها زمنګا د استادانو چې کومه ترجمه ده نو وزغ سورسری کربوړی ته وي او دا سورسری کربوړی چې کنه دا ډیر ظاهري لوي سورسری کربوړی ډیر ظاهري لوي او د دې لوی ابداد چې دا غوا میخه اوخه بیزا دا آرامی دغه تیته حمله کوي او دغه نه پي وراخي کتاب اندام لیکل دي نو دا دویمه خبره ده چې دا انتهایی ظاهري لري چې کله په سشیز کې وردن نشي هغه شی خرابي فاسدي او دا دمره حرامي دی وي چې ابراهيم عليه السلام باندې کله د اور بلېده نو د دنیا ټول پرندو درندو د اور مړکولو کوشش کو او دې حرامي د اور بلولو کوشش کو تیزو کو پوښ کنه انو دې لپاره د دې وجل چې کوم دینو دا لوی ثواب دی او ډیر لوی اجر دی د اردو شرع چې کوم تاسو غو تورات انجیل پراته دي او دې لیکل دي خو دې پکې دا بل شی لیکل دي چمکلی دا کربوړې د دیوال او په دې باندې یو تایید د ابن ماجه حدیث دی چې حضرت ابن ماجه څنګه یو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها څنګه یو لخت وا هغه کور ساتلې و موږ ته ولي دا کربوړي چې راځي نو دا وسره وها او په دې کې لوی ثواب دی او دا دې رامي شه دا دې زاري لشه دی څنګه ورته کنه او دې روایت کې بخاری کې راځي چې وجلو په بار کې حکم نشته دی ګوره وخت ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قال للوزغ فويسق حضرت په حق د کربوړي کې چې دا ډیر موزي دی ډیر زرناک دی ولم اسمع امر بقتله حتی عائشہ صدیقہ فرمای ما د حضرت نو اوریدي چې حضرت حکم کړو دی په وجلو حضرت عائشہ صدیقہ چې ما نو اوریدي بیا ابن ماجه راځي بیا ډنډور پسې ولا ګرځولا نو معنی دا شو چې دی اول نو اوریدي دا حدیث هغه وخت ذکر کوي چې دی هغه وخت اوریدنو حالانکه دغه بخاری د 414 صفحه تر واړه وا الته کې امر دی صفحه دا 474 صفحه خطا شو 474 صفحه بالکل سنٹر کے گورا حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ ٹھیک شو سنٹر تو نزیر ہے ٹھیک شو وابن سلام عنہ حدثنا ابن جریج عن عبد الحمید ابن جریج جبیر عن سعید ابن المسیب عن ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال وكان ينفخ على ابراهيم عليه الصلاه والسلام نو امر بقتل الوزغ ٹھیک شو دا مسله شو او کې ابن ماجه تاسو څنګه نږدې نه راکې تاسو ته بری واز ذکر کړ ماشاءالله دا دې صفدا 232 بار راغله ګوره دا 232 دی دی کی باقاعدہ دا روایت موجود دی بابو قتل الوزغ ٹھیک ہے ام شریف نبی اسلام امر بقتل الاوزاغ
بل حدیث سے ابی ہریرہ سے فرمائے من قتل وزغا فی اول ضربة فلو كذا وكذا حسنة ومن قتل في الثانية فلو الى آخره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الخويصقة. بل روایت انها دخلت العائشة عاشز فرأت في بيتها رمحا موضوعا فکور کی او برچه و نزا خودش ہوا فقال یا ملمن ما تصنعین بهذا فدی برچه سره تاسو څه کوي فنقتل به هذه الاوزاغ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم ألقى في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. دیکھ شوا جی 232 صفحہ نمخذ طالب جانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد شجر الحرم وقال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شوكه. بس اس چیز کے دا حرم مسئلہ ذکر کی نشی غسے دے مان غسول جائز ندی واقع دا حرم بوٹی دا حرم. ابن عباس سے فرمایا لا یوجد شوکه او داغی ازغی چکم دے اغم جائز نہیں چتے کٹ کی. اس گرے دایو مسئلہ یاد رکھے زبیا بن شار مدینہ کی علماء خدایو مسئلہ یاد رکھا بین بابی مدینہ کا نہیں یارا دایو مسئلہ یاد رکھا یو مکہ یو حرم مکہ دے یو حرم مدینہ دے. حرم مدینہ په حرمت کی پشاندہ مکی دے البتہ په جنایت کی نہ دے. بس مانو سرا دا حرم بوٹے غسول مطلقاً گناہ دے او واجب الزمان دے. مدینی بوٹی با نغسے زکر چے مقصد اگر تر و تازگی دا مدینی باقی ساتل دی خو کی چری تاپا کی شیکٹ احناف چے بتابانی جنایت او زمانہ نشترے. البتہ وہ حدیث کرا دی جو صحابی چرے بلا روان چا واخر بل نتیت لور واغستو دا علماء کرام فرمایا لور ولا اغستو نموی دا لور چا اغستو نو دا مثل دا ناغی اغستو لکه زم پر علاقو کیوی کنا لکه دی زنگل نا چا بوٹے غس کر نو ناغی دا دا چمون بطن تبر او چوڑکای او فلانکی وغیر آخلو ناغا لور تبرگای بطن ناغا چا واغستا گاٹی مگو تا گاٹی تا سوئے زنگل کی چکرزی گاٹ آغا گاٹی بطن نواغستا بدے وپری خلو تصور دا کا خیم چلو لخیم مخیدہ او دا حدیث مخی تیر شوئے چلو. أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البوت إلى مكة تأذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح فسمعته زنايا ووعاه قلبي وابصرته عينايا حين تكلموا به أنه حمد الله وثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقطعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعز عشا ولا فارا بدم ولا فارا بحربة. قال أبو عبد الله حربة بلية. بس آلتا کتاب مخی ویل دا حدیث مکمل ویلو او پای کی منگا وقت کافی لگولو او دلتا کی آلتا کی خربتن و خربتن یو فسادو او یو غلاوه او دلتا بریتن راغے او منگال تکی ویلو چه کلمت حق ارید بحال باطلو. جی باب لا ينفر صيد الحرم نشی الزول تخکار دا حرم مانا دا چه دا حرم پا بوٹی بانی کی مرغی راغلا نغت الزول نشی زکا چه من دخلو کانا منن نو امن پا دیده چه مرغی پا خوشحال ناستوی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن كرمة بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يزاد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس يا رسول الله سمي الإذخر لصاغتنا وقبورنا إلا الإذخر كسرگر غسكو لصاغتنا وقبورنا اعظم دا زرگرانو دی پاردی وقبورنا پا قبرنو کی مڑو بانے جو. وقال إلا الإذخر عن خالد وعن خالد عن كرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها وأي نحي ولكن لا ينفر صيدها ما نصدا وهو أغمانه دادا أن ينخيه من الظل چتا دا سوری نے اتختے او تنزل مکان لکه گوره دی بوٹی ما ناس تے
او ترا چې ته زه دلته ودکېږم دا ورا ما چرته غولو کی او ته والو چې دلته لار شته ودکېږم دا جایز نه دی. باب الله يحل القتال بمكة وقال ابو شريح النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. یعنی قتال حرام دی په مکه کې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو وینا توي نه کوي په حرم کې دچا جی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن منصور المجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. بس يوم افتتح مکه د مشکات ثانی کې دا حدیث تیر شوی دی. کله چې مکه فتح شو نبی رسول الله هجرت نشته د هجرت د مکه نه نفي د هجرت مطلقه نه دی ګوره مان لا هجرت من المکه اوس پور خود مکه نه هجرت فرض او چې چا بنکو ناغي سره مسلمان و بایکاټ کو اوس مکه فتح شو دارالامن شو دارالاسلام شو لہذا اوس دې نه هجرت نشته ده او دم آباد وای ولکن جهاد و نیه لیکن د مکینا پنیت جهاد لشي او پنیت نیک عمل لشي چې علم ده فایزا تنفرتم کله چې تاسو نه مطالبه نفیرو شي یعنی د جهاد د تو شنو فنفرو فإن هذا چلو فإن هذا بلد حرم الله خلق السماوات والأرض وحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل للقتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يرزد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يفتل خلقها. قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال ألت صاغت ناوي زرقر ودلت لقينهم لحاري وإنقري ها باب الحجامة للمحرم وقابن عمر بنه وهو محرم. وردا حدیث خیات کا دوستو تو خیات کا یاد ته معنا جیب کې کېدا کله چې تبه حج لذي یا عمرې لذي الله دې بولا نو کله کله دې اجانو نه چته وینا ټکر مکرو وینوږي نو یو احرام مات پونه شو کنه اوسار څنګه مرګره عمره کېو نغه چته داسې نو کې ورشو نو چاله وو په طواف کې نو زمانو کوم پرشه اوین رااله څه چلو کا نما چیرال زور لار چوي او پټای تولا کا ونه ما ته چاوي چې احرام ختم شو او بیا دوباره جدي ته احرام بتړي ما ځلې ونی دي اردا حدیث یاد کا الحجامه المر اخر لګول محرم لا یعنی وین اخر څه باسي وینو باسي نو دا جایز دي وقوا ابن عمر ابنه اور ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دغه زوی او هغه زوی واقع دینمو هغه بیمارو نو دی ولا داغ لگاو او محرمون په دې حال کې چې دوی احرام کیو بس ويتداوا در مسله او دوی کول شي دا محرم هر هغه شی استعمال شي معلوم یکون فی طیبون چې نی پای کې خوشبو مان صابون د خوشبو والی نو نشاسته او نشي لمبله او شي کنه یا داسې دوی وی چې د خوشبو شی وی هغه نشاسته لکه دلته کې هغه څه وای هغه پیپر مرچ چار راوړو هغه چې په خوراکي خوشبو وکړه اله اخري او تاسو شي چې کوم دې هغه بغیت تاسو خو ګولې ورته تافي نو تافي چې خوشبودار وي هغه نشي خوړې دا کوي خوشبو ده ٹھیک شو دا درې مسلې شوي علاج کول شي خود طيب نه بزان بچ گئے البته حجامت کول شي او بشرطی کی چاغه زینا وختر لرکول نی او کی وختر دلری کړه بیا پتا باندې هغه فدیه لازم شي. چلو قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال لنا عمرو اول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منها. قال حدثنا یعنی مطلب څه حضرتم دا کړه بیا طاووس ابن عباس ما اوریدو نو معنی د دوار شيوخونه اوریدل کنه. حدثنا سليمان بن بلال عن قمة بن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بوحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط بلحي جمل دا یو زینم دغه فی وسط راسی او شو کنه آیا مرګره نغې ته چاوي بلوحا جمل او لوحا جمل مراد په کپره د سر باندې دا لحي جمل اسم موضعین دغه جی قربان باب تزویج المحرم دا ډیر لوی مسله ده په منځ احناف او د شوافیو کې چاله محرم په حالت د احرام کې نکاح تړلې شي فریج تړلې او کله چې بیا ته مشکاتونه تل کې ډیر زیات زور لګول دي او چې بیا ته میزیونو ډیر زور لګول دي ابو داود کوم ډیر زور لګول دي
خوشی عباس وی ان رسول بینهما ذی په منځ کې رسول ما او پیغمبر اسلام حلالو خوشی نمګ چې ټیک ته خو رسول وی خدای حلالو ټیک ده کنه معنی چې احرام نمک کی خبره تر جوړې ده کوئی دن چې خلک احرام نمک کی په زمان ده حلال والی کی خبره اتره وړل کېدا او راړل کېدا نو کله چې دی پمرې باندې روان شو د دوړو احرام نو په دغه سفر کې چې ده نو نکاح وتړل شو او شو دي کې څه ښکار دی احناف وی چې په حالت احرام کې نکاح تړل شي او امام بخاری وی چې نکاح تړل شي ځکه امام بخاری په دې مسله کې د امام ابو حنیفه تابع دی نو فقط کړی یعنی تابع دی ورپسې روان دي د خیر سره ٹھیک شو او شوافی رحم الله فرمایي چې نشي کولای منګو چې په مابین د واده او د احرام کې منافات څه شه دي التزویج سنت والاحرام والعمره سنت اجتماع د سنتونو څه ګناه ده البته چونکی صاحب د امام شافعی وی چې دا نکاح چونکی او معامله ده د معاملات دنیویونه لہذا د احرام نه منافی ده همغه دا یو معامله ده د معاملات شرعیونه عین موافق ده د احرام سره بس البته نکاح تړل کې دی شي هات د خزر د خاون ملاپ نشي کېده هغه خو بار صورت نشي کېده احرام کې نشي کېده نو زړه خزر کې نه خزر ایته انتظار کوي چلو وبه قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا زيد حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم بس خلاص شو باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقال عائشة لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران ګور علماء کرام دې ځکه امام بخاری منهیات احرام ذکر کړي لکه نکاح جائز شو قتل سید منو اوس ينها من الطيب خوشبو لګول حاجی لپاره په حالت احرام کې منع دي خوا دا حاجی محرم وي او کې محرمه وي مانس شو دا محرم نر وي سړی وي او کې خزه وي حاجی محرم او کې محرمه وي معنا حاجی سړی وي او کې حاجی اجنبي وقالت عائشة حضرت عائشة صدیقہ فرمائی لا تلبس المحرمة ثوبا بورس وزعفران خزر دی پارا خوک جامع اغسطل شتے کنب کمیز پر تو گنڈلے دارلی شاغستے البته زنانه چدنو داس جامع نبا پریز کی چاگا رنگداروی پا رنگ دا زعفران سرا یا پا رنگ دا ورس سرا یا خدا رنگدار رنگون دی او دے که لچک دے کشش دے یا دینا خوشبو روانیگی خوشبودار دی او دا دوار من دی قربان وفي قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس الا يكون احد ليس لون على فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة او نقاب بنکی خذ محرمه ګوره اداسه دته نقاب اداسه داسې نقاب بنکی محرمه ها ٹھیک شو ولا تلبس القفازين دستانی بناو دي فلاس بنا شي تاب موسى بن عقبه واسماعيل بن ابراهيم بن عقبه وجويريه وابن صاب في النقاب والقفازين يعني موافقت کړل موسی بن عقبه او د اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه او د جويريه او چا او ابن صاب معاملہ د نقاب او د قفازين کې ما نقاب او قفازين بخزه نستعمالي وقالوا بيد الله ولا ورس پوښ کنا او نو استعمالي او داس جامه چاغي ته خوشبو د ورس لګیدلی وي وکان یقول او دار یو بيد الله ابن عمر العمري وي ولا تنتقب المحرمه او نقاب نکی محرمه خذا ولا تلبس القفازين وقال مالك النافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمه وتاب ليس ابن ابي سليم معلومه شو چې دا ټول محدثین په دې اتفاق دي چې خزه به نقاب نه کوي ګور مولانا صاحب یو خدای چې دا مخ په ټول خزه لپاره منه دي لیکن پرده ضروری ده دایل پر ماته زمکه روایت ویلو چې حضرت عائشہ فرمایي چې مونږ طلب سړی رااله نو مونږ یو بل پسیو دې مخ مونږ پټ کړ دا ودا چې مونږ وکړه او ځګې د پارس ځاتي هغه کې پور ملاويږي
نو پاغي باندې پرده راځون دکی هر چې نقاب دې نو دا نقاب خو سم آزاد دی لکه ګور ادا سکړي کنه ان دا تاسو د بسونو کې ګوره دوی دا چونکه انتهایی پرکشش حالت د زنانو ان دا پرده نه ده بلکې دا انتهایی دایه شی دی ځکه په دې ګاډو شاته لګېدلی چې دا ګوره مزدار شی دی دا نقاب ګوره اصل ګوره حرام دی چې خدای مخ پټ کړی سره سترګې وځګاری کړي دا ګړبړې شته دی کې نو سترګې پټول غواړي اصل شی سترګې دي خو ځکه زما جانانا ستاسو د پاره خوشاوند د ټول قوم کومه اصل شیخ سترګه ده کنه وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن منصور عن الحكم بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فوق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سروه وكفنوه ولا تغطوا راسه ولا تقربوه طيبا بس ګوره دا موږ مخکې ویلې ده کنه زمونږ مسلک دا دی کتاب جنات کې موږ محرم مرشي په حالت احرام کې نو په موت سره ازامات الانسان انقطع عنه عمله نو په مر سره احرام ختم شو نو چې ختم شو نو یفعل به کما یفعل بسائر الاموات واما عند الشوافی احرام مر سره نه ختم شوی نو دې په حالت احرام کې مړ دی نو محرم به دفن کړي نو معنا اق صادر وي اغه لنګ وي سر او سر بوله نه پټای خوشبویان به مور باندې نه لګای دغه سي ساده بو پیواړې او د کې بېګدي ونه شوي موږ دې جواب کو چې دې حدیث کې کوم راځي وقت خاص لا عموم لها ای وجدا چې فانه حضرت دیب پاسی یو خبر شو دیم جواب چې د ټول نه خسته دی او شیون اوجام دی دا محرم د دې محرم سره د مرګ نه بقا د احرام دا په برکت د معیت سفر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بس چلو باب الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعاشد بالحج بأسا ګور علماء کرام الاغتسال للمحرم حالت احرام کې لمبل سو حکم دی ګور لمبل وایا صابون لګول منع دي ځان د عام غسل په شان مخل منع دي البته ګرمي دل شوی دا یا جنابت در باندې راغله دي نو او به اړول شي په ځان باندې ها کې او بدن خارخ کوي نو داسې په لاسو منګه چې خارخ په ختم شي خو نو بناړه مې لګډا دې ګری داسې کړ داسې مکه چې نو دا کې نو بیا وختري او چې داسې کې نو پروا نشته نو فرمایا الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام داخل دي شي محرم غسل خاني تا ولم ير ابن عمر واشت بالحق باسا اور نے گنلے ابن عمر سے حضرت عائشہ صاحب بالحق کی غرولو د بدن باسن گناہ معنی غرولے شي چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن زيد بن سلمان ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه رضي الله عنه اختلفا بس دا عبد الله بن عباس اور مسور بن مخرمه د دوه اختلاف راغی په مقام د الابوا کې د ابوا د مدینه ته مکه ته نږدې زیاده او څوک چې د ابوا غزه د چکمزه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والده محترمه او مکرمه ده تی شو کنه ابوا هغه زیاده خبر کنه د حضرت والده محترمه ها فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وينزل شي محرم سرق پل بس وقال مصر او مولانا مفتی مصور سے لا يغسل المحرم راسه نشي وینځل محرم سره خپل او دوی وچ د دوه شيوخ چې اختلاف راغی عبد الله ابن حنين وی دا حنين وی فارسنی عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري ايوب الانصاري رضی الله تعالی عنہ فوجدت يغتسل نو ما وکتل دی لمبل بین القرنین په من دغه دو ګوتانو د کوئی قرنان اخکره په من د دو اخکرو کې مراد د اخکر نسدي هغه دو دیوالونو د کوئی التناسو لمبلې وو یستر بصوبن په دې حال کې چې صادر ته چا پیر کړی شو دا پرده ور جوړ کړی شو یا څه کنه هغه ته د لامبې ته صادر پرده شي فسلمت علی فقال منازا کونه ما انا عبد الله ابن حنين ارسل اليك عبد الله ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه محرم نبی علیہ السلام په حالت احرام کې سرسنګ ویزا
فوضع ابو ایوب ید والا صوبه دا صادر داسو کنه داسو ابو ایوب صادر باندې لاسیو داسې کړ څوک دی یاس نو فوضع ایوب ابو ایوب ید والا صوبه کی خود ابو ایوب لاس په صادر فطعتا صادر کتک حتا بدالی راسو تدې جماعت دغه سرخ کارش ثم قال انسان بیاوی اغه انسان تا یصب علی چې چا په باړولې اوس بوب واړو را باندې وب فصب علانا چې په سره وب واړې ثم حرک راسو بيدې بیا د سر وخته په دواړه سونو خذل واقبل بما وادبر فقال هكذا رتندو رأيته صلى الله عليه وسلم ما تقول خدا خود ظرف چت راړو احمد بن دلته نږدې موږ بل تاسو کړو اے مان ابو ایوب आज خادم ته برابر واړه آی چور په سر باندې بواړو لیکنه په نبی رسول الله بداسو کو اے داسې یختو کنه انو چې داسې ویلم او به په وانه داسې کړ ٹھیک شو او به خلاص نو داسې نه چې داسې کې بیا یختو دي چالو باب الوصل فبين للمحرم اذا لم يجن عليه باب دی بیان د جواز دا غوستو د موضوع پاد محرم چې نمو مپانی ځکه طالب جان سواد امام احمد صاحب نا ټول ائمه په دیوان متفق دي چې موضوع غوستل جایز نه دي البته چې ناله ني نو موضوع واغوندي په خو وای کی خو په داس طریقې سره چې شکل د نعال شي او شکل د نعال بسنګي چې دا عزم ناتی فی وسط القدم نا کته کټ کی عزم ناتی خو پیژنې کنه د قدم مخفیف کی آینه بکته کټ کی امام احمد سے فرمائے چې بس پانی نشته نو موضوع په خو کول شي او پای کې قطع د اسفل کاب نه ضروری نه ده بس دي وبه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة اخبرني عمرو بن ديران قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرمين وبه قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شاهد عن سالم بن عبد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل او چې لنګ نین بیا سراویل اغوسته شي بعض ائمه حضرات فرمایله کنور ائمه صدری وړه سراویل په خپل سراویلت باندې ور چې څنګه پرتګ جوړ دغه سی وي عمل احناف غریب وي چې سراویل با دا پنسي به کټ کې هر تک بوته نه لري کې او دا ګندل دې چې کوم دې دا بټول دې ختم کې نو ځکه غواړي چې پرتګ په خانه پرتګي او که زمين مخوار بیا خبر څه خاص دي نو وته شو کنه چلو مخيره دې قال حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار بن جابر بن زيد بن عباس رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس سراويل ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم قال كما اذا خشى العدو لبس السلاح واقتدى ولم يتابع عليه في الفدية بس باب لبس السلاح للمحرم ګور مولانا صاحب مسأله دا چې احرام کې یعنی حرم شریف ته اسلحه نشوړل الله اکبر اوس دا چې محرم دشمندار دی یا سوز وجدا نو آیا په وجه د ضرورت شرعي اهم ضرورت محرم ځان سره اسلحه وړي شي امام بخاری جواب راوړ لبس سلاح للمحرم معنا اغوستل یعنی اورل د وسلې لپاره د محرم بوج ضرورت جایز دی بیا په دې کې باس دی چې آی چې دې دا وسله ځان سره وړي د دې وړلو باندې جرمانه فدیه ورکړي او کنا جمهور مسلک دا چې فدیه پینشته دی صرف دا دی اکرمه قول دی وقال اکرمه اذا خشي العدو کچې اوسه د دشمن یریږي لبس السلاح وسله وړي وقت دا او دې په فدیه ورکړي ولم يطاب عليه في الفديه او د اکرمه موافقت پر ورکول د فدی چانه ده کړي مرداد اکرمه سے خپل تفر رد دے چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل بن اسحاق عن براء رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوه فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى قاضاهم لا يدخل مكه سلاحا الا في القراب بس ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پښپغم کال باندې عمره راتلو بیا فیصله وکړه چې آینده کال برازه خدان سره اسلحه نه راوړي او کچره اسلحه وی توروی نو پسکه وای پتیږي کې با بندې نو معنا شو ضرورت وخت جایز شګره
عمره کړو پیغمبر اسلام په ذل قعده کې فبال مکه ان يدعوه انکار کړو مشرکین مکه چې پریګ دی حضرت لرا چې تیر ما داخليږي مکه ته حتا قاضاهم تدې چری فیصله وکړه په دې خبره چې آینده کال برازي دلته زکه شوافی چې د امرۃ القضیه ده قاضاهم او موږ د امرۃ القضاء ده لا يدخل مکه سلام الا في القراب چې نه به داخلي مکه ته په وصله سره الا في القراب په دې حال کې چې هغه تر په ټیکی کې دم نوي چلو باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر حلالا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال من أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحسابين وغيرهم. بس ګوره دا یو لویه مسله ده الله دې رحم وکړي. مسله دا ده چې یو سړی یو کوم مرید د حج او د عمرې دی هغه د فارغ دا مسله ده چې بلا احرام حرم ته نشي داخله دی ومن دخل فقد وجب عليه الدم جنایت او دم به واجب دی او آیا کې یو سړی مرید د عمرې او د حج ني حرم ته دم نکېږي نو آیا د دخول د پاره احرام لازمی دی ضروری دی دا مسله ده ائمه ثلاثه علیهم رحمت وی چې دخول د مکه د پاره احرام ضروری نه دی امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې چونکه دا مکه محترمه ده او د دې بلد محترم او د باقیو بلادو خامخ تمیز ضروری دی لہذا نفس دخول مکی دی پر احرام لازم دی ٹھیک شو ها اوس دې کې یو مسله ده دې کې ډیره خسته خبره ده دا خطابین پیژنې کنه دا خطابین د سن نه دا خطب نه دی او خطب څه ته وي لرګو والو ته مانه چې غرون نه لرګي راوړي او دنه مکه کې خرڅي او بیازي دا غره کې یو ځل راځي دو ځل راځي درې ځله زیو راځي وای ټو کې پاري باندې حرج دی نو هغه د احرام د حکم نه مستثنا دي دا ټکي یاد کا لکه سوا چې کله جګړه شي چې ته په حرم کې د امام سے مذهب بیانې نو ورته دا ډریوران دي د جدین او براوړي اورز کې دوی الله تعالی او شل دا ټینګه ټکي وراوړي نو دی هم بیا احرام تړي او راضی به عمرې بکی وازی به چا غبټي وی چا پني نو الکه دم په مزه تعبیر شو کنه ٹھیک شو جی وفي قال حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابي ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لاهل المدينه ذا الخليفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن الملمهن لهن ولكل اتنات عليهن من غيرهن من اراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه به قال حدثنا ويوم مثلا غم دي عشيد دام لكل کہ داخل المیقات وی نو بیا احرام ضروری نه ده خارج المیقات وی احرام ضروری ده او بیا به موږ دا وی لکه یو سړی داسې لکه ټیسی ډرایور دی نام د حتابینو کې داخل دی چې روز مره دی هغه تل راتل دی یا درځي بار بار تل راتل دی نو هغه خو او کې چر الکه په هفته کې یو ځل دی په میاشت کې یو ځل دی نو بیا د امام سے مذهب ډیر بهترین دی جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك بن ابن شهاب بن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح ولا راسه المغفر فلما نزل مغفر پیجنې هغه ټوپه جنگي ټوپه خود ورته خلق وي فلما نزاو حضرت دالرک رجاء رجل یو سره راغی فقال ان ابن الخطل متعلق بستار الكعبه هغه ځان پټ کړ دې د کعبه غلاف لاندې حضرت اختلو مړی کای ګورا دا ابن خطل چې نو دې مرتد شو او دې بدبختو دې چې بیا دل تراغه مکی ته دیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مزمت کو حج و به کولا او تدې چې رګه ساتلې وي او دې به مجلس کو خلک برا جمع کېدل او پای کې پیغمبر اسلام حج و کولا ٹھیک شو نو پیغمبر علیه السلام چې دې قتل کړي نو بعض خلکو چې ګورا پیغمبر علیه السلام چې ابن قتل وجلو نو معلومه شو چې نه حرم لا ویزو عاصن ولا فارم بدمن کنا منګوي ګوره دا خود هغه خبره وا چې کله پیغمبر علیه السلام راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دې جو قد حلت لیا ساعتو کنا و دغه ساعت چې د مخبر په سر باندې دغه زمانہ د جواز قتال وکنا ٹھیک شو جی باب اذا احرم جاهل عليه قميص قال قال اذا تطيب او لبس جاهل او نسر فلا كفاره عليه
باب دې په بیان د دې خبرې کې احرام وتړي او سړی جاهل یعنی هغه ته پته نه و قمیص پرتو کې احرام وتړه والے قمیص وقال اطاع اذا تطيب او لبس یو سړی خوشبو واغ استعمال کړه او لبس یا قمیص پرتو کې واغ جاهلن وی کې ناسیان وی فلا کفاره علی په دې باندې کفاره نشته ده ګوره مولانا صاحب امام شافعی علیہ رحمت وی کې یو سړی په ناپوهه سره میقات پورې میقات نه پورې شو ناپوهه سره خوشبو لګولا په ناپوهه سره ګندلې جامه جنایت احرام باندې اتیان وکړه نو فلا کفاره علیه رفعان لمت الخطا والنسیان امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دا خطا نه ده دا جهل دی او جهل په احکام شریعو کې حجت معتبر نه دی دیو خبردار چې دا د جنایت احرام نه دی نو ټیک د پدی باندې موږ وایو چې سړی جنایت تم دی البته ګناه پې نشته او رفعان لمت الخطا والنسیان مراد دی چې په خطا او په نسیان ګناه نشته دی دانه چې شی خرابېږي نه الکه ته په موږ کې چې خطا باندې خبرو کې موږ ماتي کنه او ګناه در باندې نشته دی ته ساوشي نو استادان سره ساو خلاصم شو ګناه در باندې نشته دی البته دا ترتیب چې دی نو موږ بګورو دا پټول دا سر جو یا پرتو کې لګ ټیم د پاره د اغوستي بیا نه څه صدقه ده او کې پوره یو ورځ په کې تیر کړی نو ګډ در باندې واجب دی جی وبه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء حدثني سفيان بن علي عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد اورد عليه جبه عليها اثر سفرة اگر خوشبو رنگ دام حدیث پک سودل مخیر وكان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوقت ان تراه فنزل عليه ثم سريان فقال اسمع في عمرتك ما تسمع في حجك وعز رجل يد رجل يعني فدز ثنيته دا بل صورت غادم واچا کو لگا یو سړی په لاس د سړی باندې فانتزا ثنيته دا سنایا غاخونه چری دای ول راخل بار فابتل النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام په دې جنات مونږ ولی زکه پیغمبر اسلام بوله دیوستا په خله کې لاس پر خودو ته بدوخ په شان چی چ نیک بختا باب المحرم يموت بعرفه ولم يأمر النبي صلی الله علیه وسلم ان يؤدى عنه بقيه الحج ګورا مولانا صاحب دا مسله دا چې یو سړي احرام وتړ او حج مکمل نشه نو پاغي باندې حج لازم دی دین ورثو باندې رسول سمال مال وصیت او کې وصیت لیکلو تبردا دیمه خبره پدې کې دا د علماء کرام صلحای امت کې یو سړي عرفات باندې قیام وکړ دای نه پس د وفات شو نمګي الحج عرفه واکثر حکم د کلوي فتقریبا نور واجبات او فرایض وکړه یو فرض پاتې شي طواف زیارت دی او حج وشو جی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع على راحلته فوقصته او قال ارتاو شو د سورلینا فوقصته نو دې سورلې سټ ولا مات کا نسبت مجازي دې د ارتاو شو نو سټ مات شو او قال فاقعصت سټ ولا مات کا نبی علیہ السلام اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين او قال في ثوبين په دو جامو کې ولا تخمروا راسه ولا تحنطوا خوشبو لگائے فإن الله يبعث يوم القيامة يلبى نو معنا دا شو چې دا د حضرت د معیت برکت ته چې دې په حالت احرام کې دی او د احرام نه د باطل شوی او موږ وایو عام محرمینو لپاره دا قاعده نشته جی وبه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع على راحلته فوقصته او قال فاوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا تحنطوه فان الله يبعث يوم القيامه ملبيا باب سنه المحرم اذا مات باب د په بیان د طریقې د غسل د محرم چې کله مرشي یو باب د په بیان د طریقې د تکفین د محرم چې کله مرشي اقا مسله ده منګوي په احرام په موت احرام باطل په حکم سائل اموات او شوافی وی چې په موت احرام نه باطلېږي نو حکم
محرمین. چلو. وفيه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المراه. بس ګورا علماء کرام دو مسئلے یاد کړئ. یو مسئلہ دا الحج والنذر عن المیت. بس الکا حج کول یا پورا کول دا نظر لطرف دا مړینا. بس ګورا یو سړیو چې دا غیبانه حج فرض شوی وو بیا دې معذور شو یا حج فرض شوی وو او دې مړ شو حجونک دې مړ شو. یو سړی نظر د حج منلو نو نظر څنګه حج واجب شي بیا دی وصیت وارثانو ته کړو نو آیا وارث د دې حجینه حج بدل کول شي او کني شي کوله دا یو مسله. د دې کې اختلاف نشته دی حج بدل د حاجی سیونا بل سړی کول شي برابر خبره ده چې دا حج فرضي وي او کې دا حج منظور وي. البته زمنګا او د شوافیو اختلاف دا دی منګوي چې د حج بدل دی پاره د بدل کون کی خپل حج شرط نه لري چې په خپل کړي دا اولاد کې ني کړي نو بدل کول شي. شوافی علیه رحمت وی چې نشي کوله دا چې سره به حج بدل کی چې مخکې خپل حج کړو. دا اختلافي مسله شو. دویم مسله دا د احمد خانه چې آیا حج بدل خزه د سړی په ځای او سړی د خزه په ځای کول شي او کړي شي کوله. نو بعد خلک کوئی چې نشي کوله ځکه د حج د احرام د رجل او احرام د خزه په دې کې د ځمکه اسمان فرق دی نشي کوله. احناف وی چې احرام کې خو فرق دی خو افعال د حج کې فرق نشته دی. صرف قمیص پر تو دی کې فرق دی خو افعال د حج وقوف دے آپ سلیم دے فخذم دے طواف زیارت دے خذبان سلیمان دے قربانی دا حلق دے قصر دے رمی دا فسڑو خودو بانے چونکہ احکاموں کے مساوات دے لہذا خذ دا سڑی پا دے بانی حج بدل کولشی او سڑے دا خذ پا دے حج بدل کولشی. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نظرت زمامور چې نظر منلو انت حجا فلم تحج حجو کې نو فلم تحج حج ته اون کړې شو حتا ما ته چمړ شو افا احج عنها اسه دې په حج کولې شم قال حضرت حجي عنها او حجو کا اره تی خبر را کلو کانا لا امی کی دینن اجرستا پا موربان قرضوے نو اکنتی قاضیتن ایوی بطا دی قرض ادا کن کے دیکھ جنہیں جوابو کس نام حضرت اخذ اللہ ادا کے قرض دا اللہ فاللہ احق بالوفا اللہ دیر حقدار دے جو داغی احکامات پورا کرشی. احناف باندی و محدثین باندی دا اللہ کریم رحمتون راولی گی. لیک صبر وکا اقض الله تعویل چې سړی د خزن او خزر سړی په حج کول شي دا خو د مور د لور خبره وا نو دې کې سړی د کم نه راغی علماء اقضو دا جمع ده او دا اقضو جمع مذکر ده نو مال اشاره شوی اقض الله قرضی ادا کې نو خزر سړی په او سړی د خزر په. البته امام مالک رحم الله فرمای چې الک حج بدل بالکل نکی. باب الحج من لا يستطيع ثبوت على الراحله. باب الحج من لا يستطيع ثبوت على الراحله باب دې په بیان د حج بدل د هغه بابجی سیبنا او شګنه یاد هغه ابای صاحبینا لا يستطيع ثبوت على الراحله چې طاقت نه لري د ټینګوالی په سورلې باندې. اوس معنی دا شو چې طاقت د سفر نشته نه په سیټ کې ناشته شي نه پاسې دی شي نه جاز ته خطې شي نه بس ته خطې شي عجز پجز دی دغه بس لري حج بدل لولېږي دا څه خبره ده. جی
وفي قال حدثنا ابو عاصم بن جريج بن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ان امراه قالت تستقيل. حدثنا مسلم بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة حدثنا ابن شهاب بن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قالت جاءت امراه من خصم عام حجه الوداع فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. اي شابه سيو جنې راغله کنه بزما بابا باندې حج فرض شو او بیا هغه حج تو نشو لا يستطيع ان يستوي الراحله فهل يقضي عنه ان احجان قال نعم معلومه شرطات په دلو کولې چلو باب حج المرأة عن الرجل چلو اشهر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب بن سليمان بن يسار بن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خصم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہے ما ته ګور دي کې دوه ډلې شوې نو فضل قتل دي چاته دی خذتا بطور تعجب چې په دې دم رسړو کې دا خذ څنګه رااله وتنظر الیه او دی خذ دی فضل ته قتل چې د ماشومانو کې بچو کې دم رخته بچي د کم دی راغی لکه دغه صغیرو کنه شاوت نظر خونو کنه. فقالت ان فريضه الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افا حج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع. باب حج الصبيان باب حج الصبيان باب دې په بیان د حج د ماشومانو. ګوره علماء کرام دې کې هیڅ شک نشته دی چې د ماشوم د حج ثواب ماشوم ترسي او هغه ستاتم رسي چې کوم د ماشوم باندې حج کوي لکه د پلار شو مور شو لکه ماشوم جوړه کې او زنانیم چت کړو او خد نبی رسول الله ته الهذا حج اجری بچی حج کیږي نبی رسول الله نام ولکه اجر حج دې کی نفل عمل دی او تعالی دې اجر او تکلیف ملایي دې کې اشکال نشته په جواز اختلاف دې کې دې کې یو سر بچي دې نابالغ زمانہ کې قبل البلوغ دې حج وکړ بیا بعد البلوغ دې مالدار شو په دې باندې حج فرض شو نو آیا هغه حج وړي کوالي د حجۃ الاسلام قائم مقام ګرځېدي شو کې نه شوافی علیه مرحمت وی چې هغه حج د حجۃ الاسلام قائم کې دي شي واما الاحناف هغه وی نه ځکه چې دی هغه وخت نابالغ او نابالغ مرفوع قلم په دې د حکم د باری تعالی متوجي نو لہذا دې به دوباره حج اسلام کې جی قال حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في السقل من جمع بلين قد مر في الثاني قال حدثنا اسحاق وحدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن وهيب بن شهاب بن نعمان قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس قال اخبرت وقد ناهزت الحلم اسير على اتان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اسير على اتان لي بس جی ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بنا حتى اسرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فرطات دغه په سری دو شو فصفقت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنا ګوره د مخ کی روایت کې چې تا په ثقل ویلو کنه نو ګوره د حاجی سامان خو مخ کی راتلی شي د ماشومان په منزل سامان ځکه چې سامان بل سړی اوچته کوزي د ماشوم بوتل کا بوتل دام د مشر سړی په حق کې وي نو ځکه اجازه ورا وفي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين یعنی زه د وو کالم چې ما حج کړه شو نو ټیک ده نو کیږي نفلی دی کنه. وفي قال حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا القاسم بن مالك عن الجويد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في سقل النبي صلى الله عليه وسلم في سقل النبي صلى الله عليه وسلم هغه بوجونو د پیغمبر یعنی په ماشومانو ډلې چې د نبی علیہ السلام سره تلو جی. باب حج النساء باب د بیان د حج د زنانو معنی دا د چې استاخذا مالدار شي هغه څخه مال خپل وي ځکه چې ستا په مال ګور نه مالدار کی دا ته خسرې چې ته مالدار نه خدم ځان سره حج لبور دا ستا خسرې توپ دی ونه د زوج په مال باندې خزه باندې حج نه فرض کی چا خزه په خپل تاجری یا خزه دی لوی سړي لوروي واغي ور دمره کاله ور کړی چې هغه 4-5 लाख روپو ته رسی بیا په هغه باندې حج فرض دی څکل 5 लाख روپے داخله ده نو 5 लाख چې در څخه بیا حج کول شي ستا خیال دی ورته
ما روپے حج کړو 65,000 روپے لګېدل او 5 लाख روپے. وقال لي احمد بن محمد حدثنا ابراهيم بن سعد ورخبل نو روغ باندې واغسته لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجها اذن عمر اجازت ورکړو عمر صاحب له ازواج النبي صلی الله علیه وسلم في اخر حجتن فاخری حج کې حجها چې دې کړو فبا سماون عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف مانا داشو چې عمر سے په زمانہ کې ازواج مطهرات حج لټلې او دې سره عثمان او عبدالرحمن صاحبہ او سوال دا د مولانا صاحبہ چې دا ازواج مطهرات او زنانو د پاره چې کوم دی شرط څه شي محرم شرط دی چې محرم ورسري محرم ورسري محرم نه دی لپاره محرم ورسري اوس دې کې دوی سره محرم نو وې دا عثمان او عبدالرحمن د دې محارمو کیو دیم قول دا چې محرم دوی دا صحابه دا دوی د پار پشان دسو د محرمینو په دې اعتبار سره چې ازواج مطهرات امهات المؤمنین دي اگر چې موږ په حجاب کې نو حجاب خو کړه د حجاب خنوا او دا سفر رفاقت په سفر او دا د اولاد سره روانه نو موږ بچی سره تلی شي جی وفي قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت عائشة قالت قلت يا رسول الله الا نغزو او نجاهد معكم فقال لكن احسن ومنګه جهاد تلار شو نو لكن احسن الجهاد تاسو په ډیر خسته جهاد دی واجمله خصم دیو مزدارون دی بیا څنګه بحج مبرور فقال تاشوي فلا ادو الحج دغه وجنه حج نه پرېګدم بعد سمعت ادم رسول الله صلی الله علیه وسلم زم دي عاشی لیکلی دي امام ابو حنیفه علیه رحمت فرمایلی دي چې دا سقات يقيمنا مقام المحرم تشوا السقات يقيمنا مقام المحرم لكن حجان سره خذي وي او خذ دیندار پرزگار خذي وي ورغي خذ موافقت کې نور خذي ورسلار شي يقيمنا مقام المحرمين شو یا ټول صحابه او محرمین برخشي لیکلي چلو قال حدثنا ابن نمر حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها اذا ما قضى حج الذين خذ سرزا دغه جهاد خو تاسو کې دي شي بل سره شي خو تاسو سرطان بغیر بسو کو جی قال حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصاريه ما منعك من الحج قالت ابو فلان يعني زوجها وكان لنا ناضخان پرمغویل شابا حج على احدهما والاخر يسقي ارضا لنا قال فان عمره في رمضان تقضي حجه او حجه معيه لکه معنی دا شوا چې دا رمضان دا عمره چې دا پشان دا حج دا یا مانو د رمضان والا عمره په مثل د حج د چې ما سره وی چې ما سره عمره له سکلار شي انو داغي ثواب دمره دی جی رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن الكريم عن عطاء عن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قتادة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين عشرة غزوة دولة أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم مخدات استیر شوه دی فاعجبنني دې خبرو ز په تعجب کې اچولې ما وانقنني ډېری خوشاله کړې ما الله تسافر امراه المسيره يومين ليس معها زوجها او ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى ولا صلاه
ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى باب من نظر المشي إلى الكعبة. بس اوس ګوره یو سړی دی چې د کعبه شریف ته نظر اومني چې لله علیا صد ان امشي للكعبه، بس نظر منه چې الله رضا دې پر ز کعبه پوری پیادل زوا. اوس به دې سکی منګو چې دا یمین دی دا دې قسم دی، نو کده تلې شي نو پیادل نزيد کې نږدې وي او کده نشیدلې یا معذور شو عذر پراغه نو دې په سوالې سفر کولیش دایما نورم وي. او آیا په دې کفاره د یمین شته او کې نشته ده؟ نو بعض ائمه وایي چې په وجه د عذر کفاره پې نشته، و اما عند الاحناف په دې باندې کفاره د یمین ده. جی وفي قال حدثنا محمد بن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيئا يحاذى بين يديه قال ما بال يحاذى چروان کړه شو په مې د دو سامانو کې حضرت ما بالو هاذا دی بوډا ځا سحال دی بنا ذرا يمشيا. قال النبي پاک فرمایل ان الله ان تعذيب هذا نفسه، بیشک الله سزا ور کولو دي بوډا نه خپل ځان لا لغنی خامغه بے پروا دے وامر ان يركبا بصور شذامو. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر قال نظرت اختي تمشي الى بيت الله وامرتني ان استغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظرت اختي خان نظرت اختي زما خور نظر منلو چې دا روان چې بیت الله تا وما امرني یعنی پیادل لارشی او ما ته حکم کې چې ان استفتی الله النبي صلی الله علیه وسلم د حضرت تپوس حکم فاستفتیت النبي صلی الله علیه وسلم فقال تمشي، یعنی تلل دی کئی پیادل کتلی شي او کې کله عاجز شي نو ول ترکب نو سوردی شي وایندنا سوردی شي خو کفاره یمین سرا. قال دی وکانا ابو الخير لا يفارق عقبه، ابو الخير چونو دی د عقبه سرا هر وخت یو ځو معنی دا چې دا ابو الخير ان عقبه ذکر دی کنه دا معنعنه نه ده چې هغه معنعنه چې نا قابل اعتبار وي بلکې دا معنعنه معتبره ده. قال ابو عبد الله امام بخاري حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه فذكر الحديث دا حدیث ټول ذکر کا